نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. صدق الله العظيم. سورة ابراہیم 14 پارا ابتدائی آیتونه دي. یہ سورت تا سورت ابراہیم وی ذکر جی پدی سورت کی دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کی گی. دا سورت مکی سورت تی دا ہجرت نمک کے نازل لی. بھئی اعتبار دا ترتیب قرآن سرا سورلسم سورت تی دا نازل دو بلحاظ سرات و اویایم نمبر سورت تی. پدی سورت کی ورکوعات 52 آیتون دی. دی سورت دا مخ کی سورت سر عربت او مناسبت دا دی چی دا مخ کی سورت پا آخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزات اختیار بیان شو چی دا نبی علیہ السلام دا معجزات اختیار دا اللہ پاک سر دی. اس پدی صورت شروع کی دا نبی علیہ السلام پا معجزاتوں کی دا لوی معجزی قرآن مجید نزول ذکر کی گی. یا دا مخی صورت پا آخرہ کی دا مشرکان و کافران و مکر او منصوبے او تدبیر بیان شو. دا دی سورہ ابراہیم پا آخرہ کی بہم دا مشرکان و مکر او تدبیر بیانی گی. یا دا مکی سورت الرعد پا شروع کی دا قرآن کریم صداقت ذکر شو. دا دی سورت پا شروع کی ہم صداقت دا قرآن کریم ذکر کی گی. سورت جو کی مکی سورت تھی پا مکی سورت کی 3 مضامین ذکر کی گی. یو مضمون پا مکی سورت کی دا اللہ رب العالمین وحدانیت او دا حقی دلائل او دا مشرکان. دی سورت تا سورت ابراہیم ہوئی ذکر پدی سورت کی دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کی. دا سورت مکی سورت کی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نا اڑان دے نازل لی. پہ اعتبار دا ترتیب قرآن سرا سورلسم سورت کی دا نازل دو پلحاظ سرا دو اویایم دی. پدی سورت کی ورکوعات 52 آیاتون دی. دی سورت دمخ کی سورت سرا ربط او مناسبت دانی چی دمخ کی سورت پا آخرہ کی دا مشرکانو دا فرمائشی معجزات و مطالبہ او داغی تردید بیان شو. دی سورت پا شروع کی پا نبی علیہ السلام دا اللہ پاک دا طرف نلو یا معجزہ قرآن مجید داغی نازل دل ذکر کی. یا دمخ کی صورت پا آخرہ کی دا مشرکان و کافران و مکرنا او تدابیر او داغی زوال ذکر شو. دا دی صورت پا آخرہ کی بہم دا مشرکان و کافران و مکرنا او داغی قباحتنا ذکر شو. یا دمخ کی صورت پا شروع کی قرآن کریم صداقت بیان شو.
دې صورت په شروع کې هم صداقت د قران کریم بیانې په دې صورت کې ورکوعات 250 آیاتونه دي صورت چون کې مکی دی په مکی صورت کې عموما 3 قسم مضامین بیانېږي عقیده د توحید د غیر دلایل د مشرکانو د عقیده د شرک قباحتونه او د غیر تردید په بیانېږي دویم مضمون په مکی صورتونو کې د نبی علیہ السلام رسالت او د غیر دلایل او د منکرین رسالت قباحتونه او د غیر تردید په بیان شي دریم مضمون په مکی صورتونو کې عموما عقیده د آخرت او د منکرین آخرت او د غیر تردید په بیان شي د صورت په شروع کې د حروف مقطعات الف لام را راغلي حروف مقطعات مبارک اهل سنت والجماعه علما فرمایي چې د حروف مقطعات په معنا باندې صرف الله پاک پیږي د دې وجنا مفسرین د داسې الفاظ په تفسیر کې لیکي الله اعلم بمراده د دې حروف په معنا باندې یو الله جل شانه پیږي بیا الله جل شانه د قران کریم عظمت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظمت ذکر کړي الله پاک فرمای دا قران دا دومره لوی کتاب دی چې دا ما نازل کړي چې الله پاک نازل کو دا کتاب یقینا لوی کتاب دی دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قران کریم اولنی مخاطب دی الله جل شانه خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک او نبی علیہ السلام ته فرمایي قران میں پتا نازل ندی د پاره چې خلق د تیارو نه راوباسي او رڼا ته راوړي پدې دې کې د نبی علیہ السلام ذمہ داری ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خلق د تیاری او د گمراهی نه راوباسي هدایت او رڼا کې به داخله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری او فریضه بیا پدې دې کې لفظ راځي لفظ د ناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت د عالمگیر نبوت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوازې د عربو نبی نه دی بلکې د عربو او د عجمو نبی دی تمام دنیا کې قیامت پورې څومره انسانان راځي د دې ټول لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی دی د دې وجنا نبی علیہ السلام نه بعد د قیامت پورې دنیا ته بل نبی ناراضي او دا زمون ایمان دی او دې ته ویل شي عقیده د ختم نبوت په نبی علیہ السلام نبوت ختم دی د نبی علیہ السلام نه بعد بل څوک نبی نه جوړي دا زمون ایمان ځکه نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي لتخرج الناس چې ته خلق را وباسي او ناس عام دي د نبی علیہ السلام د جبه خلق عرب او غیر عرب د ټول د پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فریضه ده چې نبی دی بیا ور پسې لفظ راځي د لفظ د ظلمات لفظ د ظلمات د ظلمتون جمع ده ظلمتون تیاری ته وي نو ظلمات ذکر شو او ور پسې نور دی نو نور واحد دی او ظلمات جمع علماء فرمایي د گمراهه طریقې اولاد ډېری دي گمراهه ډېری دي نو لفظ د جمع راغی او هدایت یو دی هغه لفظ د واحد راغی اسباب د گمراهه ډېر دي شرک ځان له گمراهي کفر ځان له گمراهي بدعت ځان له گمراهي الحاد ځان له گمراهي بد اعمال ځان له گمراهي بد اخلاق ځان له گمراهي د گمراهي اسباب ډېر دي لفظ زکه د جمع راغی او ایمان اسلام او هدایت دا یو دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت دی تو هدایت صرف یو لاره او د گمراهی لار ډېر د دې وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې زما په امت کې درې او یا ډلې جوړې شي یو ډله به هدایت والے دو او یا ډلې دا به گمراهی والے نو دو او یا ډېری دي
لفظ د ظلمات راغی او هدایت یو دی هدایت والا ډله یو ده نو لفظ د نور واحد راغی هدایت والا خلق آبد نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو په طریقه باندې روان خلق چې هغې ته ویلی شي اهل السنت والجماعت هغه نور والا خلق شو او دا نور خلق اهل بدع دا دوه اویا ډلې دا ټول داخل په ظلمات په گمراهۍ او دا په تیارو کې نو د هدایت لاره یوه او د گمراهۍ لاره ډېرې د نبي علیه السلام شریعت به خلق د تیارو نه روباسي او په رڼا کې به داخل بیا د الله جل شانه د وحدانیت دلایل ذکر کیږي چې الله پاک هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکې دا ټول د هغه په اختیار کې دي نو په دې کې بیا لفظ د سماوات جمع ده او لفظ د ارض واحد دی علما فرمایي اسمانونه اوه دي خو جنسونه د یو بل نه مختلف دي نو صيغه د جمع را او ځمکه یو د اوه ځمکې دي خو ټول جنس یو شان دي نو لفظ د ارض د ځمکې واحد را او بیا الله جل شانه د مشرکانو کافرانو انجام ذکر کوي داغي سبب د گمراهي ذکر کوي چې د دنیا خوخه کړي وا اخرت یې هر کړو خلک به د الله پاک د لار نه بندول او د الله پاک په دین کې به کوګوال لټاو نو د دې انجام الله جل شانه ذکر کوي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پیگی پمانا ددی حروف باندی کتاب دا کتاب دی انزلناہو من نازلو دی کتاب لرا الیکتا پیغمبر علیہ السلام لتخرج الناس دا پارا دی چه تخلق را اباسی من الظلماتی دا تیرو دا کفرنا الى النور رنا دا ہدایت بیدن ربیم پا حکم دا خپل رب باندی الى صراط العزیز الحمید لاری دا غالب او استائل شوی ذات اللہ الذي اللہ پاک اغزات کی لہو ما فی السماوات چرا غد پارا تمام سیزون دی چی پاسمانون کی دی وما فی الارض غچ پسمکو کی دی وویل للکافرین او حلاکت دی دا کافران دا پارا من عذاب شدید عذاب سخنا الذين كافرانا كسان يستحبون الحياة الدنيا چدویخ و قوی جند دنیا على الآخرة فمقابل الآخرت کے ويسدون او دی خلق بندوی عن سبیل اللہ دا اللہ پاک دلارنا ويبغونها عوجا او دی لٹوی دا اللہ پاک پتن کیو دا اللہ پاک پر ہدایت لارو کے عوجن کو گوال او عیبنا اولئک فی ضلال بعید دا کسان چی دا پا گمراہ لرکی دی دا ہدایتنا واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین